ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان ګناه وکړي په دې زړه یې تور داغ ولګي چې کله دې توبه وباسي الله تبارک وتعالی دغه داغ وران کړي خو که دې توبه ونه باسي بل ګناه وکړي نو بل داغ په زړه ولګي بل وکړي بل داغ ولګي بل وکړي بل داغ ولګي دا زړه تک سپینې خو په ګناهونو سره تور تبخې شي تور تبخې شي بیا دې هغې حالت ته ورسي چې ده ته بدي بدي نه ښکاري ګناه نه ښکاري الله تبارک وتعالی بیا د دغې زړه نه تعبیر کړی دی کلا بل ران علی قلوبهم کله وی ختم الله علی قلوبهم الله تبارک وتعالی د ده په زړه باندې اوس مهر ولګو مهر دا مهر پې الله هسې نه دی لګولی دا مهر پې د ده د عمل د وجې نه لګېدلی دی د ګناه کو توبه یې نشته ګناه یې کو توبه یې نشته اوس شیطان تړلی شوی دی خو د ده د زړه نه تور طبقې جوړ شوی دی ده ته ګناه نه ښکاري نو بعضې بدبخته پکې داسې چې د رمضان مبارک په میاشت کې هم ګناه کوي دا ولې ځکه د ده زړه تور شوی دی د ده شیطان ته ضرورت نه دی پاتې شوی د ده نه پخپله شیطان جوړ شوی دی الله تبارک وتعالی هغه غټ غټ شیطانان وتړي بیا که ته وایي چې یاره دا ګناهونه خو پکې بیا هم کېږي په رمضان مبارک په میاشت کې بعضې خلک داسې بدبخته پکې چې د رمضان مبارک په میاشت کې هم ګناه کوي نو دا ولې نو غټ شیطانان وتړلی شي خو واړه شیطانان خو آزاد دي که نه هغه یا دا دویم دا دی چې یو سړي ټول کال ګناهونه کړي نو د ده دا ګناه بیا فطرت ګرځېدلی وي دی د ګناه سره عادت شوی وي ده چې ګناه نه وي کړی بیا دله خوند نه ورکوي بیا دته شیطان ضرورت نشته دی بیا د شیطان ضرورت دته نشته دله په خپله شیطان جوړ شوی وي د ټول کال دومره ګناهونه کړي کو شیطان وتړلی شي هم دته بیا ضرورت نه وي د ده نه په خپله شیطان جوړ شوی دی ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان ګناه وکړي په دې زړه یې تور داغ ولګي چې کله دې توبه وباسي الله تبارک وتعالی دغه داغ وران کړي خو که دې توبه ونه باسي بل ګناه وکړي نو بل داغ په زړه ولګي بل وکړي بل داغ ولګي بل وکړي بل داغ ولګي دا زړه تک سپینې خو په ګناهونو سره تور تبخې شي بیا دې هغې حالت ته ورسي چې ده ته بدي نه ښکاري ګناه نه ښکاري الله تبارک وتعالی بیا د دغې زړه نه تعبیر کړی دی کلا بل ران علی قلوبهم کله وی ختم الله علی قلوبهم الله تبارک وتعالی د ده په زړه باندې اوس مهر ولګو مهر دا مهر پې الله هسې نه دی لګولی دا مهر پې د ده د عمل د وجې نه لګېدلی دی د ګناه کو توبه یې نشته ګناه یې کو توبه یې نشته اوس شیطان تړلی شوی دی خو د ده د زړه نه تور طبقې جوړ شوی دی ده ته ګناه نه ښکاري نو بعضې بدبخته پکې داسې چې د رمضان مبارک په میاشت کې هم ګناه کوي دا ولې ځکه د ده زړه تور شوی دی د ده شیطان ته ضرورت نه دی پاتې شوی د ده نه پخپله شیطان جوړ شوی دی الله دې موږ د دې حالت نه وساتي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک په آخره شپه کې تمام روزهدارو ته مغفرت نصیب کوي صحابه کرام حیران شو چې دا خو ډیره غټه خبره ده کېدای شي نبی علیه الصلاة والسلام دا د لیلة القدر شپه یادوي وی د الله پاک پیغمبر لیلة القدر کې ورته الله مغفرت نصیب کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لا لیلة القدر فضایل او د هغې برکات خو په خپل ځای باندې خو د رمضان المبارک چې کومه اخره شپه ده الله تبارک وتعالی په دې شپه کې ټولو روزهدارو ته مغفرت نصیب کوي الله دې پکې زموږ نوم راولي چې د رمضان مبارک میاشت تېرېږي او الله پکې موږ ته مغفرت نصیب کړي خو ما درته وړومبې ویرونو یو خبره مې درته وکړه مې تا ته به څنګه پته لګي چې د رمضان المبارک په میاشت کې الله ما ته بخښنه وکړه که ونه کړه نو د هغې علامت دا دی چې د رمضان المبارک په ټوله میاشت کې تا روجې نیولې وي تا تراویح کړې وي
تا د الله په دربار کې د خپلو ګناهونو جلا ډېره کړې وه الله ته د خپلو ګناهونو نه بخښنه ډېره غوښتې وه چې دا کارونه تا د رمضان مبارک په میاشت کې کړي پوه شه چې الله پکې ماته څه نصیب کړی دی مغفرت نصیب کړی دی او چې روجي دې نه دي نیولي تراویح دې نه دي کړي یو ټایم ته جومات ته نه راغلی چې الله ته د خپلو ګناهونو جلا کړې ده پوه شه چې بیا زه په هغې بدبختو انسانانو کې الله دې په هغې کې موږ نه راولي الله تبارک وتعالی دې موږ ته مغفرت نصیب کړي ورونو د رمضان المبارک میاشت ده موږ بختور یو چې الله موږ دې میاشت ته راورسولو دا موږ بختور یو دې میاشت کې حاضرېدل یقینا دا د انسان خوش قسمتي ده ولې ستا یو نفل الله په فرضو بدلی یو فرض دی الله په اویا بدلی الله تبارک وتعالی فرمایي چې تا روژه نیولې ده تا په اسمان کې فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي په سمندر کې در لمیان د مغفرت دعاګانې غواړي په ځنګل کې در زناور د مغفرت دعاګانې غواړي څومره بختور انسان یې آیا دې میاشت کې حاضرېدل دا د انسان د بختورتیا علامت دی که نه دی یقینا موږ بختور یو چې الله په موږ باندې رمضان مبارک میاشت راله دا په موږ باندې الله یو نعمت راوستو خو وروڼو د دې نعمت ناشکري ونه کوي نعمت ناشکري ونه کوي چې څومره درنه کېږي دومره د قرآن تلاوت وکړئ چې څومره درنه کېږي د لا اله الا الله ذکر کوئ استغفار وایئ د الله نه جنت غواړئ د جهنم نه پناهي غواړئ راځئ الله ته د خپلو ګناهونو جړا کوئ بخښنه غواړئ الله تا فرمایلي چې په رمضان مبارک کې زه هر انسان ته بخښنه کوم الله ما ګناهګار پکې شامل کا الله ما ګناهګار هم په دغې بخښونکو خلکو کې شامل کا نو دا میاشت درنه ګورې په غفلت تېره نه شي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امت ته الله تبارک وتعالی په روژه کې 15 خبرې داسې ورکړي دي چې دا بل امت ته یې نه دي ورکړي کمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امتیانو کې چې کم روژهدار دي د هغې د خولې بدبوی الله تبارک وتعالی د مشکو نه ډېره زیاته خوښه ده د روژهدار د خولې نه چې کومه بدبوی ځي د الله تبارک وتعالی د مشکو د خوشبوی نه ډېره زیاته خوښه ده محدثینو د دې حدیث په تشریح کې ډېر اقوال لیکلي دي خو یو قول یې پکې دا لیکلی دی وایي الله تبارک وتعالی به دې روژهدار ته د قیامت په ورځ باندې د دې بدبویۍ بدله د خوشبویۍ په صورت کې ورکوي د خولې نه خو د روژې په حالت کې بدبوی تله خو د دې بدله به الله ده ته داسې ورکوي چې هغه به خوشبو وي خوشبو د دماغ به تازه کوي داسې بدله به ورته الله تبارک وتعالی ورکوي دویم قول پکې د محدثینو دا دی چې کله خلک په میدان محشر کې د قبر نه راپاسي که نه نو د روژهدارو د خولې نه به داسې خوشبویي ځي لکه د مشکو خوشبو چې داسې خلک به یې پیژني د لرې نه چې دا هغه انسان چې په دنیا کې به د الله د یرې نه روژه نیوله نن د قبر نه پاسېدلی دی ټول میدان محشر په خوشبو باندې تر و تازه کړی دی د خولې نه داسې ښکلې خوشبو روانه ده د لرې نه به پیژندل شي چې دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د الله د یرې نه روژې نیولې دویم قول پکې دا کړی دی چې د قبر نه راپاسې د خولې نه به خوشبو ځي او دریم قول پکې محدثینو دا کړی دی وایي د روژهدار د خولې دا بدبویي نه ده دا بدبویي هم دا بدبویي الله ته د مشکو د خوشبو نه خوښه ده هم دا بدبو ورته خوښه ده او بیا دا د باب د عشق نه دی ښه د باب د عشق نه دی عاشق ته د خپل معشوق د خولو بدبویي دا د ډېرو خوشبویانو نه خوښه وي ډېره د خوشبویانو نه ورته خوښه وي دکه شانتې دا روژهدار چې دا د الله معشوق دی
کله چې د روژه ونیوله دی الله ته دومره نږدې شو چې دی د الله معشوق وګرځېدو، دی د الله محبوب وګرځېدو. اوس د ده د خولې نه چې کوم بوی ځي الله ته دا د مشکو د عنبرو نه ډېر خوښ دی. دا د الله محبوب دی، محبوب او د محبوب د خولو بوی هم عاشق ته د ډېرو عطرونه خوښ وي. دا بیا د باب د عشق نه دی، ځکه چې الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خوښ عمل چې دی نو هغه روژه ده. په عملونو کې خوښ عمل الله تبارک وتعالی ته هغه روژه ده. حدیث مبارک کې راځي وایي دا روژه د ټولو نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله تا روژه ونیوله که نه نو بیا به دې هر نیک عمل ته خواهش کېږي. ګوره چې تا روژه نیولي که نه نو تلاوت څومره زیات کوي، ذکر و اذکار څومره کوي، تهجد څومره کوي، هر نیک عمل درته بیا آسان دی که آسان نه دی. دا روژه د نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله دا تا ونیوه بیا هر نیک عمل تا ته آسان دی. خو چې ما درته ووي چې روژه ګورې روژه وي ښه، روژه یوازې دا نه ده چې خوراک څښاک نه دي ځان وساتو. د روژې چې څومره آداب دي په هغې د ټولو عمل وکړو، د نظر حفاظت تی وکړو، د غوږونو حفاظت تی وکړو، د ژبې حفاظت تی وکړو، د لاس حفاظت تی وکړو، د خپو حفاظت تی وکړو، ګناهونه دې پرېښودل، بیا ته ګوره نیک کارونه تا ته څومره آسان دي. نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د روژهدار د خولې بدبوی چې دا الله ته د مشکو د عنبرو ډېره خوښه ده. پس بعضې علماو دا مذهب دی وی روژهدار به مسواک نه کوي، روژهدار به مسواک نه کوي ځکه د ده خولې بدبوی چې دا الله ته خوښه ده. نو چې کله دی مسواک کوي خو د خولې هغه بدبوی بیا ختمیږي که نه. خو نه، زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې د دې نه هغه بدبویي مراد ده چې د لوږې د وجې نه د معدې نه راځي، د غاښونو بدبویي نه ده مراد، هغه بدبویي مراد ده چې کم د لوږې د وجې نه د معدې نه راځي. نو لهذا روژهدار سړی مسواک کولی شي، دا د احنافو مذهب دی. دویم نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا. نبی علیہ السلام فرمائی وی زما امت تا اللہ تبارک و تعالی دویم دا خبر ورکڑی دا چې ترسو پوری د روژه نیولی کنا ته د پاره میان په اوبو کې د مغفرت دعاګانې غواړي. د سهار نه واله تر ماښامه پورې ته روژهدارې نو په دریابونو کې چې څومره میان دي دا ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. الله دې پلان کې ستا د یېرې نه روژه نیولې ده، الله ته ورته مغفرت نصیب که، الله ته ورته مغفرت نصیب که. د دې میانو ذکر ولې وشو؟ خو د میانو ذکر ځکه وشو چې دا میان د انسان نه ډېر لرې دي، مونږ په وچه یو، هغه په لمده دي، په اوبو کې دي. نو ته الله ته دومره نږدې شوې چې ستا هغه نږدې مخلوق خو پرېږده او ستا هغه لرې مخلوق هم ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. کله چې یو انسان الله ته محبوب شي که نه نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام ته وفرمایي ای جبریله دا پلانکي انسان نه دی، د سره زه مینه کوم، ته ورسره هم مینه وکړه، دا ما ته خوښ دی. نو جبریل علیه السلام هم دغه انسان سره څه شروع کړي؟ مینه شروع کړي. بیا په اسمان کې آواز وشي پلان کې انسان الله ته ډېر خوښ دی، الله ورسره مینه کوي، ای فرشتو تاسو سره مینه وکئ. نو تمامې فرشتې هم د دغه انسان سره مینه ساتي. بیا الله تبارک وتعالی په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې د دې انسان محبت واچوي، د نیکانو خلکو. ښه دا نیک انسان بیا د نیکانو خوښي. اوس که یو نیک انسان د بدانو خلکو خوښ بدې شم دا څه خبره نه ده. ښه د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د محبت واچوي، نو د نیکانو خلکو بیا دا سړی صحیح خوښ وي، خوښ حتی در دې پورې چې دې الله ته دومره نږدې شو، الله ته دومره محبوب وګرځېدو چې هغه نږدېکان خو پرېږده چې د ده نه کم ډېر لرې دي چې په اوبو کې اوسېږي، هغه هم د ده پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. ورنه د ده پاره په ځنګل کې ځناور هم د ده پاره د مغفرت دعاګانې غواړي، کم انسان چې روژه نیولې ده. الله تبارک وتعالی دې موږ په دغه کې وګرځوي.
دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ويزين الله عز وجل كل يوم جنته د روزدار د پاره الله تبارک وتعالی روزانه جنت خیسته کوي، روزانه ورله جنت خیسته کوي. یو حدیث مبارک کې راځي وی د کال د اول نواله تر رمضان المبارک تر میاشتې پورې الله تبارک وتعالی د لپاره جنت خیسته کوي. بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي وی زما بندگان به زر د چې د دنیا دا غمونه د ځان نه واړی او دی جنت له به راځي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی بل دا چې وتصفد فیهم مردة الشیاطین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رمضان المبارک په میاشت کې دا غټ غټ شیطانان تړلی کیږي، لوی لوی شیطانان تړلی کیږي. او د دې هغه مشاهده مونږ په خپل سترګو سره کوو. تاسو وګورئ که نه د رمضان المبارک میاشت چې شروع شي په کار خو دا وه چې شیطان په دې کې خپل زور ښه لګولی که نه چې راشه د خلکو د بخښنې میاشت شروع شو چې زه دا خلک ښه په شاړو سر کړم. په کار داسې وه که نه چې د شیطان خپل زور د نورو میاشتو په نسبت سره په دې روژه کې ډېر کولی، خو د شیطان زور د رمضان المبارک په میاشت کې کمی. وګورئ ډیر شرابیان کبابیان به تاسو لیدلي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شو هغه شراب پرېږدي. ډیر بدکاران به تاسو داسې لیدلي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي خپلې بدکارۍ پرېږدي. ډیر ډانسونو والا ډیر بربند ګرځېدو والا به تاسو لیدلي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي هغوی لوپټې په سر باندې راواچوي. دا ولی الله تبارک وتعالی غټ غټ شیطانان وتړي. خواهشات ختمېږي، زړه ډوډۍ کمه شي. موږ په روژه ماتي کې دومره ډوډۍ وخورو چې هغه خواهشات ختمېدل خو پرېږدو، نورې سیوا کړو، نورې زیات کړو، داسې قسمه قسم خوراکونه خورو. نو د روژې چې کوم مقصد و هغه د سره حاصل نشي. نو روژه ماتي کې تکلفات مه کوئ چې دومره سالن او دومره څیزونه به پخومه، بس چې ساده غونته کې روژه ماتی وي، ساده غونته کې سالن پروت وي، دغه پوره دی. نو د روژې مقصد او مطلب هم دا دی چې د انسان خواهشات ختم شي. مونږ ټول ټایم د روژه ماتي کې دعا له ټایم ورنکو، د سالنو په تیارولو کې او د پکوړو په تیارولو کې او د زولبو راوړو کې، په دې کې مونږ ټول روژه ماتي ټایم تیر شي حتی در دې پورې چې اذان را باندې وشي او دعاګانې ونه غواړو. حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې الله تبارک وتعالی په وخت د روژه ماتي کې د انسان دعاګانې نه رد کوي، خپل روژه ماتي لږ آسان کوي. بل دا دی چې روژه ماتی نو په حلاله روزۍ باندې ماتوه. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا ډیر یو نیک انسان او نیک بادشاه تیر شوی دی، نیک بادشاه. داسې بادشاه چې د مشرق نواله تر مغربه پورې ته د بادشاهي وه، دومره لویه بادشاهي ورله الله ورکړې وه. چا چې به د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نوم واورېدو نو په هغه باندې به رپی راتو. الله تبارک وتعالی ورله دومره روب ورکړی، دومره روب ورکړی و. خو یو ځل چې کور ته راغی خپلې نوڼی چې خواله رالی نو نوڼو یې دا خولې په څادرو باندې پټې کړي دي، دا خولې په څادرو باندې پټې کړي دي. نو خپله بیبي یې راوغوښته وی زما دا نوڼه خو زما نه ستر کوي، بچو زه خو ستاسو پلار یم، زما نه خو ولې خولې پټې کړي دي. بیبي ورته وفرمایل وی ای امیر المؤمنین، ای زما د سر تاجه، دا ستا نه خولې د دې وجې نه پټې کړي دي چې نن دوی ډوډۍ په اوږې پورې خوړلې ده. په کور کې بل شی نه و، صرف اوږه موجود وه، دوی په هغې پورې ډوډۍ خوړلې ده. نو د خولو نه یې بوی ځینو ځکه یې د خولو نه څادرې تاو کړي دي چې زموږ په پلار باندې دا بدبویي چېرته ورنشي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په دغې ټایم کې د خپلو نوڼو ته په ژړا شو، په ژړا شو. وی بچیا که زه وغواړم زه تاسو له هر قسمه خوراک دې کور ته راوړی شم.
زه تاسو له د بیت المال نه د سرکاري خزانې نه هر څومره پیسې راوړی شم، هر قسمه خوراک راوړی شم، خو ای بچیانو دا بیت المال چې دی دا زما نه دی، دا سرکاري خزانه زما نه ده. نو بیا به د قیامت په ورځ باندې زم جهنم ته ځم او تاسو به هم جهنم ته ځئ، بیا به زم جاړم او تاسو به هم جاړئ. خیر دی نن تکلیف برداشت کوئ، خو چې په میدان محشر کې الله ته سر لوړي ولاړ یو، بیا الله ته سر اوچتې ولاړ یو، هلته بیا په میدان محشر کې نه جاړو. داسې بادشاهان د عراق نه یوه زنانه راله، وی د عمر ابن عبدالعزیز دا نوم ډیر مشهور دی، زه دا بادشاه لیدل غواړم، د ده کره کور ته تلل غواړم. نو تپوس یې وکړو د امیر المؤمنین کور کم یو دی؟ نو چا ورته یو کچه کوټه وښووي دا د امیر المؤمنین کور دی. نو هغې ورته وي په ما پورې ولې خندني کوئ، دا خو چېرته د یو غریب انسان کور دی، زما ماته د بادشاه کور وښیئ، د امیر المؤمنین د عمر ابن عبدالعزیز کور راته وښیئ، او تاسو ماته د یو غریب فقیر کور ښیئ. نو خلکو ورته وویلو وی چاته چې ته ملنګ او فقیر او غریب وای دکه کور هم د امیر المؤمنین دی، دا د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز کور دی. دا الله زنانه چې دننه لاړه نو د ده بیبي لیګیا د خټه کوي، خو یو سړی دننه راځي هغه ورله د بار نه خټې را دننه کوي. نو چې د بار نه خټې را دننه کوي نو دا کومه زنانه چې د عراق نه راغلې وه نو د ده د بیبي ته وایي ته عجیبه ښځه یې، ستا نوکر کور ته ځي او راځي او ته دې پرده نه کوي، ته څنګه عجیبه زنانه یې؟ ته د عمر ابن عبدالعزیز ښځه یې او د پردي نارینه نه پرده نه کوي، دا مزدور د کور ته ځي راځي خټې راوړي او ته ترې ستر نه کوي. نو دې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دی بیبي ورته وفرمایلو وی دا کم سړی چې ما له کور ته دا خټې را دننه کوي که نه دا زما مزدور نه دی، دا د مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز دی. نو دا خو زما خاوند دی، نو زه ترې څنګه پرده وکړم، څنګه ستر وکړم؟ زمون کره کور د خټې او د خاورې ضرورت نو د مزدور طاقت مو نه کېدو، زما خاوند د وخته چوټي وکړه چې نن به زه ستا سره په کور کې خټه وکړم، دا خو زما خاوند دی نو زه دې څنګه پرده وکړم؟ نن مونږ خپل ژوند څه ته رسولی دی، کوم حالت ته رسولی، کوم تکلیف ته رسولی دی؟ روژه ماتي کې دومره څیزونه پراته چې حد یې نه وي او هغې کې هم په حلالو باندې ډېر کم راغلي وي. خپله روزي حلاله کوي، خپله نوڼۍ حلاله کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ډېر روژهدار داسې دي چې هغې ته د لوږې تندې نه ماسیوا هېڅ شی نه میلاویږي، د سار نه واله تر ماښامه پورې دا خولۍ بنده کړې ده، ډوډۍ نه خوري، اوبه نسکي، خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صرف دغه لوږه تنده ورته میلو شو، د الله په دربار کې ورته هېڅ شی میلو نه شو. بیا محدثینو د دې حدیث په شرحه کې ډېرې خبرې لیکلي دي، خو یوه خبره پکې دا لیکلې ده وی ټوله ورځ روژه نیولې وه، خو د روژه ماتې په ټایم کې روژه د حرامې روژۍ باندې ماته کړه. په دسترخوان باندې چې کومه کجوره ورته پرته وه دا هم په حرامو باندې راوړې وه، کوم سالن چې ورته پروت و دا هم په حرامو باندې راوړی و، نو ټوله ورځ یې روژه نیولې ده خو هغه روژه یې ماته کړه په حرامو باندې، نو الله ورته د کوم طرفه ثواب ورکړي؟ صرف لوږه او تنده ورته میلو شوه. حدیث مبارک کې راځي وي په کومه ګېډه کې چې حرامه نوڼۍ پرته یې الله یې څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، نو ستا دا روژه به د کوم طرفه قبول شي؟ زمونږ د حلال او د حرام سره کار نشته دی، خو زمونږ کار د دې سره دی چې په دسترخوان مې سالنې ډېرې زیاتې پرتې، پس دسترخوان مې خرچې ډېرې زیاتې پرتې، پس دسترخوان مې هر شی پروتي. دا ورونو د روژې مقصد ګورئ نه دی ښه،
دا یو موقع ده چې الله تبارک وتعالی مونږ ته په لاس باندې راکړې ده هغه ورځ به هم راشي اختر ورځ به شي نوې جامې خو به اغوستې وي او ټوله ورځ به ښکلي ښکلي خوراکونه وکړو خو چې ماښام شي نو هغه روژه ماتې به نه وي هغه ټیم به نه وي چې الله تبارک وتعالی فرمایي زه د روژهدار دعا نه رد کوم هغه ټیم به زمونږ نه لاړ شي ختم به شي دغه 10 ورځې تیرې شولې یا 20 ورځې یا 19 ورځې اوس را سره هم پاتې دي 20 روژه ماتي یا 19 روژه ماتي را سره اوس هم پاتې دي چې دا په غفلت کې تیر نه کو دا په دعاګانو کې تیر کو د خپل ځان دپاره د خپل مور او پلار دپاره د خپلو بچو دپاره ته تمامو مسلمانانو دپاره پکې ډېرې زیاتې دعاګانې وغواړو او خاص کر زما په خیال چې بیګا د 2 مسلمانانو ملکونو په منځ کې جګړه شروع شوې ده افغانستان دی او پاکستان دی دواړو روژه ماتې وکړلو هغې طرف ته هم روژه ماته کړې شوه د الله نه دعاګانې اوغوښتې شوې الله زه مسلمان یم او ته مې مدد وکړه دې طرف ته هم روژه ماته شوه په روژه ماتې پسې دعا وغوښتې شوه الله زه مسلمان یم ته مې مدد وکړه هغې طرف ته هم چې ګزار کېدو اواز یې وکړو نری تکبیر الله اکبر او گزار شروع کو او د دې طرف نه چې گزار کېدو نری تکبیر الله اکبر عجیبه خبره ده کنه ده دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وی په اخر زمانه کې به داسي چې یو سړی به راولګي او بل به مړ کې هو قاتل او مقتول به دواړه جهنم ته ځي دواړه به جهنم ته ځي صحابه کرامو تپوس کو د الله پاک پیغمبره قاتل خو ځکه جهنم ته ځي چې د مرګ وکړو دا مقتول ولی جهنم ته روان دی نبی رسول الله فرمایلی هغه هم د مرګ اراده کړې وکړه هغه هم د مرګ اراده کړې وه نو په روژه ماتې په ټایم کې او د پېشمني په